مالک بن دینار رحمه الله فرمای یو ځل تک سره غارمه کې بهر راووتل چې ومې کتل یو ګڼ سړی دی شل سړی دی هغه ځان سولی او په سولیدو باندې روان دی تک سره غارمه ده نور تیز دی او دی په دې خولو کې چې دی نو هغه ډوب دی زه یې خواله رالم تپوس مې جوړ کړه لکه څوک یې څه کوې مسافر یم چېرته روان یې حج له روان پیدل روان یې پیدل مې ما ورته وی چې راځه لږه دمه وکړه په حجره کې لږ یخ به شي اوبه به وڅښې بیا به ځې ما ته چې نه د حج ورځې ان قریب راتلونکي دي نو داسې نه ته سستي وکړمه دلته ستا سره پاتې شمه او زما نه د حج هغه فریضه د حج هغه ورځې زما نه لاړې شي زه سستي نه کوم لهذا زه خپل سفر جاري ساتم ما ته دا خبره وکړه ما ورته وی چې راځه ته لږ ایثار شه مونږ به تاله د سورلۍ انتظام ما ته یې داسې بد وکتل چې مالک بن دینار هغه کس چې هغه نه مالک خفه شوی وي او مالک پرې ناراضه وي په ده باندې قهر وي په ده باندې غصه وي او دی د خپل مالک د رضا کولو دپاره د هغه ځای ته ځي د هغه حجرې ته ځي د هغه میړې ته ځي نو دی به په داسې حالت کې لاړ شي مالک ته فکر اس راشي چې دی په ده کې عاجزي وي په ده کې انکساري وي په ده باندې د سړي مینه راځي شفقت پرې راځي که په داسې حالت کې لاړ شي چې دی خو برابر وي او چروت وي او په ګاډي کې راشي او برابر نو مالک په هغه باندې رحم نه لري نو مالک بن دینار زه ګناهګار یم د الله رب العالمین درته ځمه څرنګه چې د دنیا مالک او یو غلام د خپل مالک خواته ځي نو د هغه لپاره مناسب دا ده چې هغه د ګاډي په ځای باندې پیدل د هغه ځای ته لاړ شي د دې لپاره چې په هغه باندې د هغه ترس راشي هغه کې عاجزي وي او د عاجزۍ د وجې نه په هغه باندې ترس راشي زه د الله رب العالمین درته پیدل کوم چې د الله رب العالمین په ما باندې ترس راشي او ما موان په زمانه دی رخصت شو لاړو طباقا په دغه موقع باندې زه حج له لاړم چې کله حج له لاړم نو ما یو ځای کې ولیدل چې خلک راجمع شوي دي او ولاړ دي حیران ګوري ما تپوس وکړه څه چل دی دلته یو بزرګ دی هغه چې دی نو دعا غواړي د الله رب العالمین نه او په ډېر ناشنا طریقې سره په ډېر عاجزۍ سره او په ډېر انکسارۍ سره د الله رب العالمین نه دعا غواړي بې زراله ما چې ومې کتل دا هغه سړی د هغه ګوډ شه دې به لږ ساعت له ودرېدم چې دې څه دعا غواړي نو دی ډېره ناشنا دعا غوښته دعا دا وه الله پاکه تا په ما باندې فضل وکړو احسان دې وکړو کرم دې وکړو چې زه خپل کور ته راوستلم په ما کې دومره طاقت نه و چې زه ستا د حج کولو او د بیت الله شریف د طواف دپاره راغلی وې دا خو ستا فضل او کرم و تا په ما باندې د بیت الله شریف زیارت وکړو طواف دې وکړو حجر اسود چې کوم دی هغه دې راباندې خپل کړو مقام ابراهیم کې دې راته د نوافلو کولو طاقت راکړو مزدلفې ته لاړم مینا ته لاړم غلاب چې کوم د کعبې شریفې دی هغه مې ونیول دعاګانې مې وکړلې دا خو ستا فضل او ستا احسان او کرم ما ګډ او شل سړی دلته راتلل او دلته راتلل دا ممکن نه و بیا یې دعا وکړه چې الله پاکه اوس خو تا ته پته ده چې زما دا چار چاپېره را کوم کسان زما نه ولاړ دي دوی به اوس لاړ چې قرباني به کوي او تا ته پته ده چې زما سره د دې احرام د جامې نه علاوه بل څه شی شته نه چې زه قرباني وکړم الله پاکه زه خپل وجود خپل ځان تا ته د قربانۍ کولو لپاره پیش کوم زما دا مال او زما دا وجود چې کوم دی د دې د قرباني په خپل دربار کې قبول منظور کړي دا دعا یې کوله او کلمه یې ویلې او په هغه مدینه منوره کې بیت الله شریف کې دننه اتصال داسې مینه غواړي داسې جذبه غواړي داسې شوق غواړي داسې مینه او محبت غواړي حج او عمره ده